أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. د نن باقاعده مونږه د خپل تدریسي طریقه کار چې دی نو آغاز کو. تر اوسه پورې چې دی نو مونږه د ماشوم په تربیت او د هغه په نشونما باندې چې د خبرې کړې وي. اوس چې دی نو مونږه په دې کې د کمرې ارینجمنت چې کمره څنګه یو تدریسي ښایسته کمره به څنګه ترتیب کیږي هغه مو شوله. اوس نننۍ ویډیو زمونږ چې دی هغه چونکې باضابطه د طریقې تدریس نه مونږ شروع کوو چې را د نرسرۍ په دغه ماشوم ته به یا د ماشومانو ته مونږ څنګه چې دی نو تدریس کوو د هغې آغاز به څنګه کوو. د بیخي صفا کاغذونه مونږ ته راغلي دي، بالکل هیڅ قسمه د تعلیم د الف بیتې نه دي خبر. نو دا به مونږ آغاز څنګه کوو د دې د هر څیز نه واقف دي. او دا نرسري کلاس چې دی دا ډېر زیات بنیادي او اهم کلاس دی، لہذا ما ډېر زیات ویډیوګانې په دې باندې ځکه جوړې کړې چې بهترین بیس او بنیاد جوړ شي، نو هغه به ښه آبادي به بیا تعمیر شي. مونږ به نن د پرون ویډیو کې 10 نمبر ویډیو کې مونږ مقاصد بیان کوو، په 11 نمبر ویډیو کې به مونږ اوس د نرسري کلاس د طریقې تدریس خبره کوو. جی مونږ مؤثر تدریس په دغه کې نرسرۍ کې څنګه کوو. نو د هغې دپاره د ټولو نه اول زمونږ چې دی په لومبنیو ورځو کې د آغاز چې دی نو هغه رسمي طریقې کار چې کوم د تعلیم مروج دی هغه به نه وي، بلکې مونږ به د ماشومانو سره په ابتدایي ورځو کې تعارفي سیشن الو. د هغه نه د هغه نوم تپوس، د هغه نه د هغه د پلار تپوس، د هغه نه د هغه د محلې تپوس، د هغه نه د هغه د ملګري د دوست تپوس، چا سره کوم ملګري سره راځي، کور کې د ملګري څوک دی، محله کې د ګاونډي څوک دی، نوم یې څه دی. یعنې دا ابتدایي بحث به چې دی نو دا به مونږ د هغه سره وکړو. بیا د هغې نه وروستو د هغه سره دا قسمه خبرې کول چې بیټا ستاسو خوښ دي خوراک کې، مطلب چکن دی خوښ دی، غوښه دی خوښ دی، چاول دی خوښ دی، سبزیانې دي خوښې دي. نو دا مختلف به د هغه سره خبرو د شان فروټو کې به ترې تپوس وکړي، د هغه پسند او ناپسند او خوښه چې دی نو د هغې معلومات به وکړي. د شان کور کې د افرادو معلومات به وکړي، تاسو شریک کور کې اوسئ، والد او مور صاحبه او ورونه خویندې یې که نه مور پلار سره بابا او نیکه او ورسره ترونه دا دي. یعنې دا هغه بیسیک بنیادي خبرې دي چې په ظاهره دا هېڅ نه ښکاري، خو دا د استاد سره د مانوس کېدو بهترین ګور دی او طریقه ده. په دې طریقې سره به د ماشوم نه د استاد او د ماشوم ترمنځ چې کوم خوف دی، کومه فاصله ده به مکمل ختم شي، او دی به د هغه سره د یو دوست په حیثیت باندې د اوشي او د سره به ازادي جوړه شي، د خبرو به د یو بل سره د کمیونیکیشن کم ګیپ چې دی ابردي د منځ نه ختم شي. نو دا ډیر زیات اهم دی چې زمونږ په ابتدایي ورځو کې د ماشومانو سره د هغې په دغه کې چې دی په تعارفي دغه کې خبرې وکړو چې هغه ځان سره آزاد کفري کو، خپل لیول به هغې ته راولو. او یاد ساتئ چې کله هم د ماشومانو تدریس کوئ او هغې سره خبره کوئ نو هغې ته تاسو لږ شان کښېنئ، خپل لیول د هغې برابر ته راولئ. دا نه چې هغه ولاړې موږ اسمان ته بله مخ کړي، نه چې دا هغه ستا په منځ کې کمیونیکیشن ګیپ پرولي. ښه خبره دا ده چې ته هغه ته ځان راوړکې کې او خپل امپل او ستا پي ایچ ډي او ستا ماسټر ډیګرۍ ستا چې څومره دي هغه یو سیټ ته کښېږدې او مکمل ځان د اتنا د ماشوم برابر کې او بالکل خپل علمي سطح را ډاون کې او هغه سره ته ګپ شپ شروع کې. نو هغه به ډېر زیات تا سره چې دی نو آزاد شي او د تعلیم دپاره به چې دی نو هغه بالکل د هغه ذهن چې دی هغه رډي شي. ته چې څه وایې هغه به ستا، نو ته به اولنی کار دا کوې چې ته به دوستي قایموې. نو ماشومانو سره چونکې هغوی د محبت د ماحول نه را جدا شوي دي، هغوی چې دی مور او پلار پرېښي دي، وروڼه خویندې پرېښي دي، د کور سهولتونه یې پرېښي دي، ازادي پرېښې ده، دلته راله تا سره کمره کې راګرځي. نو دا لازمه ده چې ته به د هغه سره اول چې دی د خپل دغه چې دی نو دوست ته راولې او په دوست نه وروسته د هغه په ذهن کې دا کښېنئ چې د ټولو نه زیات محبت زه تا سره کوم، زه ستا همدرد او والد یم، چې د هغه د مور او پلار کم کمی دی چې هغه ته په سکول کې پوره کړې. نو انشاءالله ته بیا ګوره چې د دې ماشوم به د غیر حاضرۍ سره شرم ختموي او دی به چې دی حاضر بال شومي تا سره او ته چې څه وایې هغه به دې مني. دویم کار به مونږ دا کوو چې دته به نظمونه بیا شروع کړو، دته به نظمونه شروع کړو او په ترنم سره به ماشومانو سره چې دی نظم وایو. نظم کې چې دی دا یو قدرتي کار دی چې ماشومان هم په خپل ګلي کوچه کې په کلي کې روایتي کم نظمونه چې هغه هغې ځان له جوړ کړي چې بېماني او څه بې مقصده غونته کړي، خو بس وایي یا یو دغه نعت مشهور شوي یا نو هر چا په خوله باندې. نو ته به کوشش کوې چې تا سره الریډي په نصاب کې هم شامل دي چې ته به د ماشومانو سره په ترنم سره نظمونه وایې او هغې نه هغه به چې تا نه څومره ممکن هغې کې به لطف پیدا کوي، هغې کې به سرور پیدا کوي، هغې کې به خوند پیدا کوي. او دا به اول ته یوازې وایي او هغې به اوري، هغې چې څو باره واوري او د دې د لهجه او د هغې دغه حروف چې اگر په تفهیم به هغې په آغاز کې نه پوهېږي، د اردو نظم به د پښتو نظم به پښتو خو مادري ژبه ده خو اردو شاید هغې نه پوهېږي، خو ته به د اشارو نه کار الې، ته به دغه شان چې دی اول د دې هغه الفاظ او تفهیم پسې خو دغه کې کښېنه. دا ستا نیم کار کېږي، کوم الفاظ چې وروستو را روان دي هغه مخکې نه ده چې دی په نظمونو کې پرې د خوله را واورېدل او دی ورسره مانوسه
شو بیا به دغه تفهیم ورته ورکې چې کله د دې خو پوه شي بیا ورته کې دغه په مورنۍ جبه کې چې دینه تفهیم ورکا او هغه چې دینو دغه لته په دای سره دوباله شي چې مقصد د دې سره نظمونه چې د پدې کې ماشومان زیات ډېر دلچسپي لري زموږ ټارګټ چې د ماشومان په ظاهري الفاظ کې اضافه کول دي او دا ستاسو د کمې او دا ضرورت چې د نظم ډېر خو پوره کوي واړه پکې دلچسپي مالي خو یاد ساتي چې ماشوم ته د محسوس نشي چې زه تعلیم حاصلوم بلکې دا زما او داغه ترمنځ لبي دي پدې کې به کوشش کوي چې په کتاب کې ګوته ګرځول په الفاظ باندې هغه حروف ته حج نه دی ویلي نه به جملې څنګه وي نو ته به دا مهرباني کوي چې اسنه د کتاب نه په بورډ لیکل شروع کې بورډ مارکر په دې انداز کې چې ته په حروف ولیکې ته په جملې ولیکې د دې نه احتراز کوي د دې نه ځان بچ ساتي ها په دا نظم کې د یو زناور ذکر دی د یو سیس ذکر دی د ونی ذکر دی د بل سیس هغه په ټوټه جوړول شي د لطف سفاره چې واړه بورډ غاړي ته کنسنټریشن جوړ شي توجه جوړ شي نو دا بهترین ګور دی دا تکول شي خو دا به بالکل نوي چې ته هغه ته نظمونه لیکي او هغه به په لخته ګرځي نه دا مکمل د دلچسپۍ لپاره دی د زباندانۍ د ظاهري الفاظو د سیوا کولو لپاره دی او د لطف لپاره دی چې دا ماشومان ته لطف والی او دا تاسو سره په دې ورځو کې مانوس شي او دا سکول د ځان لپاره بوج ونه غني او دا ځان لپاره چې د یو پریشان کون ځای ونه ګوري سکولونه به موږ سکو دا د ماشومانو لپاره چې د انتهایی دلچسپ او زړه راښکونکي کو د سکول د استاد کردار چې دا ډیر زیات لازم دی استاد بهترین کلاړي دی استاد بهترین مداري دی دا بس تاسو ازادي ده ته په څه طریقه د ماشومانو دلچسپي جوړول شي کوم تاسو صلاحیتونه دي تاسو لکه کوم چلونه درځي هغه ټول په خپل کلاس کې استعمال کړئ چې تاسو ناشنا مهمانو وړ راغلي دي او دا غي سره تاسو ځان واقف کول دي او غي سره ګل مل کېدل دي او غي راغب کول دي په دې خبرو کې چې دینو لکه مثال په تور یو نظم وای ماته استاد وی چې مثال په تور هغه نظم ته اردو ژبه کې وای نو دا غي لپاره بیا تاسو اشاره مختص کولې شي وړ لطف لري د اشارو سره سیس ډیر زیات ځکه چې یو لفظ د یو اشاره سره ټچ شي دا لپاره ریفرنس شي حواله شي هغه اشاره او هغه الفاظ چې د کله کوي نو د تر یادېږي نو دا د تدریس لپاره د ابتدایي کلاسونو لپاره ډیر ضروری چې ته د خپل حرکات سکنات چې دینو دا غي سره چې دینو ماشومان ته دا کې لکه مثال په تور زه تاسو ته یو نظم وایم داسې मछली का बच्चा अंडे से निकला पानी में फिसला अब्बू ने पकड़ा अम्मी ने पकाया हम सब ने खाया बड़ा मजा आया دا تاسو ته ما یو سیمپل دا د مچھلی نشان شو او دغه شانته چې ده په دې کې نور ابو نے پکڑا पानी में फिसला अब्बू ने पकड़ा अम्मी ने पकाया او دغه شان हम सब ने खाया خوراک هغه دغه چې دین دا لوکا او د لطف لپاره بڑا مزه آیا د دې اشارو سره چې ده تاسو وګورئ دا سبق پس تاسو چې دین ډیر زیات دلچسپيږي او ډیر مزیدار کیږي با نو دی وخت کې اذان او شو نو ویډیو نمبر 10 په دې ځای رکاو کو او بیا د ما هم د باندې برستو چې ده د دې ویډیو دویمه حصہ چې دین ان شاء الله جاری ساتو تاسو ډیر مننه والسلام ورحمت الله وبرکاته